ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه ښکلې مزیداره وظیفه یا صمد محترم په د هندوستان کې یو انسان تیر شوی دی. د هغه یو زبردسته واقعه ده او واقعه هغه ده چې هغه به د یو کاڼي عبادت کولو. په هندوستان کې هندوان ډیر زیات دي که نه، نو هغه به د کاڼي عبادت کولو، یعنی یو بوت احساس کړی و، د هغې له نوم ږدلی و صنم د هغې نومو. اکثر زمونږ په پښتنو معاشره کې صنم نوم ډیر زیات اکثرو کورونو کې شته دی، نو دا نوم صحیح نه دی. علما وایي چې دا نوم صحیح نه دی. صنم نوم دا د بوت نوم دی. نو دوی د سړي د خپل نوم لا د بوت لا نوم ږدلی و صنم. نو د تقریبا 50-60 کاله پر دې یعنی د دې بوت عبادت پې کولو، دې ته به سجدې لګولې، خپل عبادت پې کولو، د به صفایي کوله، د به هر دارومدار او خدمت پې کو. او دا لفظ به وی یا صنم یا صنم، یعنی 50-60 کاله دې بوت دله आवाज ورنکو، چونکې بوت چې دی نو هغه د ګټې نه جوړ دی، هغه رب نه دی، هغه اله نه دی، معبود نه دی، اخو یو بیجانه پتر دی، یو بیجانه کاڼی دی. نو هغه کې چونکې سا نشته، نو هغه کې طاقت هم نشته دی. نو محترم مسلمان، دغه انسان دغه تبوي یا نو هغه به یا صنم یا صنم کو. یو ورځ په خطا کې د خولې نه ووته یا صمد. صمد چونکې زما د رب العالمین نوم دی. د صمد معنی د بېنیازه، ډیر بېنیازه. بېنیازه مطلب دا چاله ورکوي، چاله نه ورکوي، چاله څنګه، چاله ښکلی، چاله بدرنګه، چاله ښه رزق، چاله کمزوری، دا الله تعالی تقسیم کړی دی. او صمد د بېنیازه دی، بې فروا دی، په چی فروا نشته. څوک چې د الله د دین خدمت کوي نو هغه سره الله تعالی بیا ډېر زیات محبت کوي. نو لہذا دغه انسان د خولې نه په خطا کې ووته، د صنم په ځای ووي یا صمد. نو د الله تعالی د سیړه ورته آواز شو، لبیک یا عبدي، یا زما بنده زه حاضر یم، وایا ستا څه پرابلم دی، ستا څه حاجت دی. نو محترم دغه وخت کې علما فرمایي چې فرشتو ورته عرض وکړه، کریمه الله، ده خو په خطا کې ستا نوم اخیستی، ده خو دا 50-60 کاله صرف د صنم نداګانې اوازونه کول، او دا صمد چې واغسته نو دا هم په خطا کې واغسته. الله نو دله ته آواز ولې ورکو؟ دونه ستا نافرمانه بنده او تا ولې آواز ورکو؟ نو رب کریم ته وفرمایل، محبوب الله جل شانه ته وفرمایل، ای زما فرشتو، کو دله ما آواز نه ورکړی نو زما او دی بوت کې بیا فرق صفات شو. هغه په دروغجنه باندې ځان له اله جوړ کړی، زه حقیقي اله یم. نو لہذا ما د کې بیا فرق نه پاتې کېدو، ځکه ما د خپل بنده له آواز ورکړو چې یا عبدي، یا زما بنده زه حاضر یم، ستا څه پریشاني ده، څه حاجت دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو، نو خدای تاسو به روغ جوړئ، خوشحاله به. الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. مسافر چې چېرته هم دي، الله تعالی د کامیاب او کامران لري. محترمو، نن زمونږ ټافیک د صمد بېنیازه څوک دی؟ الله جل شانه دی. لم یلد ولم یولد دی، نه د چا نه پیدا، نه د څوک پیدا دی، او احد ذات دی، صمد ذات دی. نو محترمو دغه رب سره خپل تعلق برابر کوي، او د ماښام د مونځ نه پس 100 کرته روزانه الله الصمد الله الصمد الله الصمد د ماښام د مونځ نه پس وایي. انشاءالله په دې همیشوالی او که دا روزانه وایي، الله جل شانه به ته ډېر خیرونه برکتونه درکړي، الله تعالی به ته ډېرې کامیابۍ درکړي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ به تاسو ته کوو. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته، الله تعالی مو کامیاب او کامران که. د دواړو جانو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه په نصیب شه.